بسم اللہ الرحمن الرحیم من لم یقنع لم یشبع. من لم یقنع آسوک چه قناعت نکوی، لم یشبع نو آغا نه مړیږي. په دې سبق کې یو عظیمه خبره بیان کړې ده، ادا چې کم بنده په لیک سیز باندې قناعت او صبر نه کوي نو هغه به کله نه مړیږي، یعنی دا هغه خېټه به نه پوره کیږي، هر وخت به اوږې په نظر راځي. لکه څنګه چې د الله پاک د شکر د ادا کولو نه محرومي، نو داسې د دولت نه محرومي. څوک چې د الله پاک نه شکرې کوي نو الله پاک د هغه نه ناراضه کیږي. الله پاک دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د الله پاک شکر ادا کو، په لیک سیز باندې صبر وکړو. من لم یقنع لم یشبع، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې لم یقنع دا د فعل مضارع واحد مذکر غائب صیغه ده او لم په داخل شوی دی، نو د نفي معنی پکې پیدا کړی ده او دا راځي د فتح یفتحو باب نه. قناع یقنع قناعتن مصدر راځي، معنی د صبر او شکر کول په لکسس کافی ګڼل. لم یشبع دا د فعل مضارع واحد مذکر غائب صیغه ده او دا راځي د سمع یسمعو باب نه. او شبعانی مصدر راځي، معنی د مړېدل. من لم یقنع لم یشبع، د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول متضمن دی معنا د شرط لره. لم یقنع فعل پدې کې هو ضمیر، هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا شرط شو. لم یشبع فعل پدې کې هو ضمیر، هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا جزا شو. شرط سره د جزا نه جمله شرطیه جزائیه. من اکثر رقادا حرم المرادا. من اکثر رقادا هغه څوک چې خوب یې زیات کو، حرم المرادا نو د مراد نه محروم شو. په دې نصیحت کې د دې خبرې آگاهی ورکړې ده چې کم بنده د اعتدال د حد نه زیات خوب کوي نو هغه د خپل مقصد نه محروم شو. د دې وجه دا ده چې د اوده بنده مثال او د مړي مثال یو دی. لکه څنګه چې مړ خپل کار نشي کولی او خپل مقصد ته نشي رسیدي، دقسې مثال د اوده بندم دی چې دې کار نشي کولی او خپل مقصد ته نشي رسیدي. همدا وجه ده چې عقلمن خلک وایي خوب د مرګ رور دی او زیات اوده کېدل په غفلت کې اچول کوي. نو موږ له پکار دي چې موږ خوب د اعتدال حد مطابق کوو او زیات نه کوو. من اکثر رقاد حرم المرادا، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې اکثر دا د باب افعال نه د واحد مذکر عایب فعل ماضی معروف سیغه ده. اکثرن مصدر راځي، معنی ده زیاتی کول. الرقادا دا د نصر ینصرو باب نه مصدر دی، معنی ده اوده کېدل. حرما دا د فعل مجهول واحد مذکر عایب سیغه ده او دا راځي د ضربه یضربو باب نه. حرمانن مصدر راځي، معنی ده محروم کېدل. المرادا دا د اسم مفعول سیاده د باب افعال نه، په اصل کې و مرودن و متحرک ما قبل ته حرف صحیح ساکن راغلو نو د و حرکت ما قبل راته نقل کو. اوس و په اصل کې متحرک دی او ما قبل ته فتحه ده، نو په الف باندې بدل شو، مرادن شو. معنی د هغه سیس چې د هغه اراده شوی وي او د باب افعال نه د دې مصدر راځي ارادتون، معنی د اراده کول. من اکثر رقاد حرم المرادا، د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول متضمن دی معنا د شرط لره. اکثر فعل پدې کې هو ضمیر، هغه د دې فاعل. الرقاد مفعول به، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه دا شرط شو. حرما فعل مجهول پدې کې هو ضمیر، هغه د دې نائب فاعل. المراد مفعول به، فعل سره د نائب فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه دا جزا شو. شرط سره د جزا نه جمله شرطیه جزائیه. حب الدنیا رأس كل خطیئه، حب الدنیا د دنیا محبت، رأس كل خطیئه د هر یوې غلطۍ جړله ده. په دې سبق کې د دنیا د محبت حیثیت بیان کړی دی او دی ویلی دی چې د دنیا محبت د هر یوې غلطۍ او خطای جړله ده. ځکه مونږ مخکې ویلو چې د یو څیز سره د حد نه زیات محبت کول دا نابینا کول کوي او قوت سماعت حتمی، عقل له انسان حتمی. نو چې کله انسان دنیا سره د حد نه زیات محبت شروع کی
نو بیا د عقل کار پریدي، دته بیا دا پته نه لګي چې زه دا کم کار کوم دا د نفع دی او کو د نقصان دی. نو چې کله انسان داسې حالت ته ورسی نو د دنه همدردی رحم دا اوزي او په دکې د ګناهونه راشي، د ګناهونو ماده پکې زیات شي. نو ځکه دا ویلي دي چې د دنیا محبت دا د هر یوې ګناه او غلطۍ جړله ده. حب الدنیا رأس کل خطیئه، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې حب الدنیا رأس کل، د دې لغوي تحقیق مخکې تیر شو، او خطیئه دا د خطاون مصدر نه مشتق دی او دا واحد دی، د دې جمع راځي خطایا، معنی د غلطی او ګناه. حب الدنیا رأس کل خطیئه، د دې ترکیب داسې دی چې حب مضاف، الدنیا مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، رأس مضاف، کل دا مضاف الیه دی او بیا مضاف دی، خطیئه مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا بیا مضاف الیه شو د رأسو لپاره، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر شو د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.